او دریم نمبر چې کوم شرط انسان او مسلمان او مومن د پاره هغه دا دی چې په صحت او په عافیت باندې وي، په صحت باندې بروغي، یعنی داسې بیمار بنی اگر که ځواني او صاحب استطاعت او پلار کې امن دی او دا انسان بیمار دی، صحت یې نشتا، دا انسان په صحت باندې برابر نه دی، نو داسې انسان باندې بیا فی الحال حج په هغه باندې نشتا. نو چې کوم انسان مسلمان وي، مومن وي او سړی وي، مذکر وي، هغه به صاحب استطاعتي د لارې امن وي او دغه انسان به په صحت او په عافیت باندې په داسې امتی د محمد مصطفی علیه السلام مبارک باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی. خو یو خبره یاد ساتئ، او نن سبا دا بعضې آزاد خیال خلک یو اعتراض کا په دې باندې چې هغه خو مخکې خبرې وي او مخکې سفرې داسې وي او اوس سفرې داسې او فلانی مخکې سفرې ډېرې د حیا د عزت او د سړیتوب واله وي او اوس سفرې د هغې نه زیاتې بې حیا سفرې دي. اوس وخت کې دا شرط زیات پکار دی چې انسان یې په زنانو باندې لاګو کا، او دا څه د فقهاو خبره نه ده، دا د حضور مبارک د خپل خولې مبارکې خبره ده. دا کومه چې زار ته کومه زنانو دپاره یو شرط اضافي دی، دا زنانه زما دا خبرې واوري، هغه بم صاحب استطاعت بمی، لیار امن بمی، هغې دپاره هم دا شرط دی، په صحت باندې بم برابري چې کوم د سړي دپاره شرایط دي. یو شرط د زنانو دپاره اضافي دی او هغه دا دی چې هغه زنانا چې هغې سره محرم وي، محرم داسې کس، محرم داسې کس ته وایي چې دغې زنانا هغې سره ابد الابد دپاره نکاح نه جایز، لکه پلار ورسره یي، رور ورسره یي، بچای زوی ورسره یي، خاوند ورسره، تره، ماما، نیکه، خورای، وراره، دا محرم دی. دا یاد ساته د خپل خور خاوند نه چې ما سره خور خاوند دی، یعنی یو خور ده او یو خاوند دی، او دا زنانه وایي چې زم ورسره زم، د خور خاوند خینې دپاره محرم دی، خو محرم مؤبده نه دی، فی الحال دی، فی الحال اوس یې الله مکه دا خور وفات شي او دا زنانه بغیر د خاوند نه دغه سړي سره دغه زنانه نکاح جایز ده، دې ته ویل کېږي محرم مؤقته، فی الحال دی، خو حج د پاره شرط دی هغه سړی چې همیشه د پاره یې هغه سره نکاح سي حرام وي. نو که داسې کس ورته میلاوېده، دغه ښځه که ځوانه او که بوډۍ، د هغې دپاره دا شرط دی چې محرم به ورسره وي، که محرم ورسره نه و، صاحب استطاعت هم وه، د لارې امن هم و، په صحت باندې هم برابره وه، خو چې محرم ورسره نه دی، حضور مبارک فرمایي دغه زنانه به حج دپاره سفر نه که.